أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. فدي آياتنا کریمو کې د بنی اسرائیل یو بل واقعا یو بل قصه بیانی. واقعا او قصه دا ده چې په دې بنی اسرائیل کې یو کس چې داغه نوم عاملو د قابیل په وزن باندې او هغه ډیر زیات مالدار. یو تفسیری روایت کې داسې راځي چې د هغه د تر زامنو هغه ډیر غریبانان او دی بی الواد هم د الواد نو. دی د تر دی زامنو دی خپل تر زوی ته دی مالدار ته ووی چې منګ ستارونه یو غریبانان یو او تعالی الله ډیر زیات مال درکړی دی نو تر دی خپل مال نه په مونږ باندې څه خرچ کوله. نو دا ورته ووی چې ځان له کما وهئ او ځان له خورئ، ځان له ګټئ او ځان له خورئ لږ. نو هسې په عام طور باندې چې کوم سړی مالدار وي او د الواد هم وي نو دی بخیل او شوم وي، عمومي طور داسې لږ الا ماشاء الله سخي په کوم کې دي شي، په عام طور داسې معاشره کې. نو درې د تره زامنو چې کوم دی مشوره وکړه چې دا خو زمونږ د تره زوی دی او د ده بل څوک میراثي شته هم نه، بلکې که سبا دی مړ شي د ده ټول میراث مونږ ته پاتې کېږي. دی زمونږ سره اسم څه خیر ښېګړه نه کوي، خو داسې کار کوو چې دی د خپل مخې نه پناه کوو. نو اسم د ده ټول مال چې دی دا به مونږ ته پاتې شي، مونږ به لږ په راحته باندې زندګي تېرو. یو روایت کې داسې دی تفسیري چې دا د دوی تره څه دی دا د دوی تره نو بهرحال تره شو یا د تره زوی شو، دیو منصوبه جوړه کړه دیو دی قتل چې کله قتل کو نو د موسی علیه السلام زمانو په هغه پسې راغلل او هغه ته ووایي چې زمونږ دا تره یا زمونږ د تره زوی چې کوم دی قتل کړی شوی دی او موږ له د مجرمان په کار دي لږ. نو د دوی خو خپل مقصد دا و چې چونکې مونږ په خپله قتل کړی دی او مونږ چا لیدلي نه یو او په مونږ باندې خو څوک دعوهګیر نشته دی، خو الټه مونږ دعوه کوونکي یو لکه. نو خبره به علم غلم شي او بس خلاصه به شي لږ مونږ باندې کیس نشته کېږي او د ده مال دولت دا مونږ ته پاتې شي. لیکن د الله پاک اراده بل شانتې وه، سوا الله پاک اراده بل شانتې را بشي. قرآن پاک کې به وځای کې راشي مونږ ته به د دې خبرې پته ولګي چې
الله چې څه کوي نو هغه کېږي او انسان چې څه کوي هغه نه کېږي. وما تشاءون الا ان یشاء الله. الله ویلي څه دی زموږ عقیده ده ټول نه غټ شیخ عقیده ده که نه ستا عقیده جوړه شي نو بیا به تعالی اعمال فایده درکوي. عقیده دې نه نو بیا عمل هېڅ فایده هم نه ورکوي. نو دیو خو داسې ځان له جوړوله لیکن الله داسې نه غوښته الله بل شان غوښته لګه څه ده الله بل شان غوښته لګه کېږي خو هغې څه الله غواړي لکه الله پاک ویلي دي لکه وما تشاءون الا ان یشاء الله. تا چې څه غواړې هغه به نه کېږي زه چې څه غواړم هغه به کېږي. د دې د وجې نه مولانا لاهوري رحمت الله علیه باره کې راځي ډېر لوی مفسر د قرآن تېر شوی دی او ډېر لوی د الله ولی تېر شوی دی. هغه خپل یو خلیفه رخصتوه نو هغه ورته ووایي چې جی موږ ته لږ نصیحت وکړئ. نو هغه وایي څه خاص نصیحت خو نشته دی خو یو دوه خبرې یاد ساته. یو دا خبر یاد ساته چې خدای مه جوړېږه او دویمه دا خبر یاد ساته چې د خدای پیغمبر مه جوړېږه. به دا دوه کارونه مه جوړېږه به دغه نصیحت دی بس ځه. هغه استغفار وکړو هغه وایي چې حضرت د دې خبرې هم چې ته څوک تصور کولی شي مسلمان چې دی خدای جوړ شي رسول جوړ شي زه پوه نه شم ستاسو په مطلب باندې ما ته وضاحت وکړئ د خبرې. نو هغه ورته وایي چې د خدای جوړېدلو مطلب دا دی چې ته خو روان یې اوس یو علاقې ته به روان یې که نه نو هلته به ستا خپلې څه ذمهداریان یي لکه یا به چې ته امامتي یا به تدریسي یا به نور ستاسې دیني ذمهداري یا به ته پوره کوې لکه. نو تا ته چې مې ووایو چې خدای به نه جوړېږي نو د دې مطلب دا دی چې که ته وایې زه څه غواړم هغه به کېږي نو لکه دا خدای جوړېدلی داسې به نه کېږي لکه ټیک شو. او تا ته چې مې ووایي چې د خدای رسول به نه جوړېږي نو دا مې ته دې دپاره ووایي چې که ته وایې چې ټول خلک د زما اطاعت وکړي او زما خبره دې ومني نو دا شان د پیغمبر دی ځکه دا حکم د هغه په باره کې دی اتباع چې تمام انسانیت به د پیغمبر وخت څه کوي لکه اتباع به کوي د هغه خبره به ومني ټیک شو. نو دا مې تر دې د وجې نه وایي نو د الله والا خبرې علماو داسې پښتو کې مونږ وایو په کوزه کې سمندر بند کې لګه څه دي لګه الفاظ ډېر زیات مختصر وي لیکن دومره جامع الفاظ وي چې انسان په هغې باندې لیکل شروع کېدی شي چې ډولو کتابونه پې څه کېږي لکه ډک شي لکه. نو دوی داسې غوښته چې بس دا خو زموږ د تره او زوی دی او تره دی او هېڅوک یې نشته دی موږ به یې مړ کړو او موږ به دعوه کوونکي یو نو لکه هېڅ مسله به را نه شي بس سوره دې به خبره علم غلم شي او بس خلاصه به شي خبره لګه. لیکن الله داسې نه غوښته نو الله داسې غوښته چې د څنګه د موسی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې موسی علیه السلام ته الله پاک وحی راولېږله چې ورته ووایه چې یو غوا لاله کوي او د غوا بیا یو حصه راواخلئ. اوس کومه حصه راواخلئ قرآن د هغې نه خاموش دی لکه علماو پکې خبرې کړي دي بعضو ویلي دي چې هغه لکۍ وه بعضو ویلي دي چې هغه جبه وه او بعضو ویلي دي چې هغه زړه وه او بعضو ویلي دي چې هغه یې نه وه خو چونکې قرآن دې خاموش دی قرآن دې څه دی خاموش دی ځکه دلته کې ویلي دي ببعضها څه دی ببعض په بعضې حصه د دې غوا بس ټیک دی لکه بعضې حصه څه د دې غوا لکه نو څه حصه راواخلئ او تاسو د دې نو په دې مړي باندې ووهئ بد دی او په خپله باندې د الله پاک په حکم باندې را ژوندی شي او بس خپل غل به په خپله وخوري. ګیر شو سړی اوس څه دی لکه ګیر شو لکه ځان ته یې کار وکتو ځان ته یې کار زیات کړو لکه خبره ورسېده. نو دوی اوس داسې کار وکړو چې د زړه نه خو دې کار ته دې تیار نه و که نه د زړه نه دې کار ته تیار نه و نو موسی علیه السلام ته وایي چې ته په موږ پورې ټوکې کې یو طرف ته زموږ مړی شوی څه دی لکه په کور کې راته مړی پروت دی لکه دا دې غم وهلي یو مونږ لکه دې پریشانۍ وهلي یو لکه او بل طرف ته راته وایي چې اوس غوا وګوره غوا حلاله کوي لکه خبره ورسېده.
دا خو ته به هم پورې ټوکې کېږي مسخرې را پورې کېږي. موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې نه زه د الله پاک سره د دې خبر نه پناه غواړم چې زه ټوکې وکړم. لکه پیغمبران ټوکې نه کوي څه کوي لکه ټوکې نه کوي. لکه د پیغمبر کار دا وي چې دی کله تفریحي خبر هم کوي که نه لکه د مذاق په طور باندې او د خوشطبۍ په طور باندې هم خبره کوي که نه نو هغې کې هم حقیقت وي هغې کې هم څه وي لکه هغې کې هم حقیقت پروت وي. لکه څنګه چې نبي صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې یو کس دی چې کوم دی راغی وی ما له اوښ راکړه نو وی دله د اوښ بچی ورته نو هغه سوچ کوو چې اوښ خو زه له دې دپاره غواړم چې زه پرې په خپله سورلي وکړم چې ته بار پرې واچوم او هغه را سره ویسي چې زما سره مدد کولی شي په بچي باندې به زه څه کوم نو خفه شو لکه څه دی لکه نو نبي علیه السلام ورته وویل دا اوښ د اوښ بچی نه نو دی ورسره مزاح کړی دی لکه ولیکن د پیغمبر په مزاح کې صحیح لکه حقیقت یې پکې لکه. او یو موقع کې یوې بوډۍ ته ووایي چې بوډۍ به جنت ته نه داخلي بوډۍ به څه جنت ته نه داخلي نو هغه هم خفه شوه څه ده لکه خفه شوه لکه نو د الله پیغمبر ورته ووایي چې هلته به ځوانانې بوډۍ به نه وي څه به یې لکه ځوانانې به یې لکه هلته بوډاوالی نشته لکه هلته ټول عمر څه ده ځواني ده. نو ما پیغمبر چې په مزاح په طور باندې د خوشطبۍ په طور باندې هم چاته خبره کوي نو هغه حقیقت وي لکه څه وي لکه هغه حقیقت وي لکه بیا حقیقته مزاح هم نه کوي پیغمبر. نو ځکه د موسی علیه السلام وایي چې ګوره زه پناه غواړم د الله پاک سره چې کوم دی څه دی لکه د بې حقیقته ټوکو نه چې زه ستاسو سره ټوکې وکړم چې تاسو غوا ذبح کوئ نه دا حقیقت دی غوا ذبحه کوي د خدای حکم دی څه دی لکه غوا ذبحه کوي او دغه کار وکړئ لکه اوس دي خو تیار نه دي که نه لکه نو دي وایي ته خدای پاک ته زمونږ دپاره سوال وکړه چې دا څنګه غوا ذبحوې ټیک شو حدیث مبارکي کې راغلی دي چې دې مطلق هر یو غوا ذبحه کړې بس مسله به ختمه شوه ولیکن څومره چې د الله پیغمبر وایي څومره چې دوی په ځان سختي کوله که نه دي معامله سختوله لکه دومره الله په دې باندې چې کوم دی نو معامله مشکل کوله لکه مشکل دي په خپله ځانه جوړوو چې څومره دي خبره مشکلاتو ته اړوله جو الله په دې باندې مشکلات زیاتول لکه څنګه به یې دا غوا لکه د دې څه حقیقت دی د دې غوا نو موسی علیه السلام ورته وایي دا به داسې غوا یي که نه چې دا به نه بوډۍ او نه به ځوان څه دی لکه بس عوان بین ذلک به یې لکه درمیانه به یې بس لکه څه دی لکه درمیانه به یې داسې کار وکړئ فافعلوا ما تؤمرون څه حکم چې راته کولی کېږي داسې وکړئ اوس خبره صرف د دې هدف ورراله چې بای نه دی بوډۍ څه دی لکه نه دی ځوانې درمیانه کتل اوس هم اسان دي که نه لکه څه دی لکه خو ما وی دي خو دړنه دې خبرې ته تیار نه و که نه اخري آیات کې وایي دې ته تیار نه و لکه ټیک شو او مجبور شو بیا نه یاره داسې کار تاسو وکئ لکه نو دی بیا موسی علیه السلام ته وایي چې ته د خپل رب نه زمونږ دپاره سوال وکړه قالو ادع لنا ربک یبین لنا ما لونه دا رنګ به څنګه یې لکه څه دی لکه رنګ یې راته اوس ووایه لکه چې غواګانې خو قسم قسم رنګونه یې نو چې کم رنګ والا به مقصود وي لکه الله پاک نو موسی علیه السلام ورته وایي چې الله پاک وایي چې دا داسې غوا ده چې صفرا زیړه ده لکه خو دا داسې زیړه ده چې فاقع لونها ده یعنی د دې رنګ ډېر زیات شوخ دی یعنی بالکل زیړه ده خو سمه تکه زیړه ده لکه څه ده لکه تکه زیړه ده تسر الناظرین چې خلک هغې ته ګوري نو خلک خوشحالي خلک ورته څه کېږي لکه خوشحالېږي ورته خلکو ته ډېره ښه لګي لکه په نظر باندې ډېره زیاته چې کوم دی څه کېږي لکه راځي دې ځای کې مفسرینو یو خبره لیکلې داسې د نظر پورې لکه چې انسان کله یو څیز ته وګوري او لکه هغه څه شکل صورت والا شی وي یا غیر شکل او صورت والا شی وي خو یو شی داسې وي چې هغه انسان وګوري او حیران شي ورته یعنې تعجب وکړي لکه ډېر زیات ښکلی ورته ښکاره شي ښایسته ورته ښکاره شي لکه ټیک ده نو د خدای پیغمبر ویلي چې العین حق لکه نظر حق دی دا تعجب چې دی که نه لکه هغه شي ته کتل لکه دا داسې نه دی چې دا یوازې د دې وجې نه نه وي چې د دې سړي سره د سړي هڅه وي جو نظر ولګي جو بس هسې کې لکه نقصان ورته ورسوي نه دا شی الله په داسې خوبصورتۍ سره او په داسې کمال سره پیدا کړی دی لکه یا د صحت په لحاظ سره یا د رنګ په لحاظ سره یا د بل څه کمال په لحاظ سره
چې انسان ورته وګوري نو بس انسان هغې ته حیران شي او تعجب ورته کوي لکه نو وایي دا نظر لګي په دې نو چې کله په دې باندې دی دا حیرانتیا وکړي دا د په اختیار کې ده نو وایي بیا الله پاک په دې شي کې څه عیب پیدا کوي څه کوي لکه په دې کې عیب پیدا کوي او دا د مخلوق ته ښایي چې دې کې دا خوبصورتي او په دې کې چې کوم کمال و دا پکې ما یې ښودی ولګ ټیک ته که نه او په دې کې عیب پیدا کول دا کار هم زما دی دا کار څه دی زما دی نو بیا د انس رضی الله تعالی عنه روایت ذکر کړی دی مفسرینو چې د نظر دپاره چې کوم دی دعا ده څه ده لکه دعا ده او هغه دعا د قرآن پاک د آیات څه ذکر کړی ده چې ما شاء الله لا قوة الا بالله څه ده ما شاء الله لا قوة الا بالله دا د نظر دعا ده لکه اوس کوم انسان چې په څه شي باندې تعجب کړی او حیران شوی ورته او خوښ شوی ورته هغه څیزه نو دله پکار دی چې بس دې دا دعا ووایي لکه څه دی لکه دا دعا ووایي یا په هغه چوف کې دام دی لکه داسې وکړي او که ونه کړي نو هم خیر دی و چې دا دعا ووایي نو بس دې د نظره بد شو ورنه قریبه ده چې دا نظر ته د خدای پیغمبر حق ویلی دی او وایي د دې تعجب کولو د حیرانتیا نه پس الله په دې کې عیب پیدا کوي دته څه نقصان چې کوم دی څه کېږي لکه پیښېږي ورته نو د دې مسلمان باندې دا فرض دی چې د دې نقصان نه څه کېږي لکه بچ کړي ما شاء الله دا یاد کوي لا قوة الا بالله معمولی مسله نه ده لکه ډېر ضرر انسان ته چې کوم دی د نظر د وجې نه څه کېږي لکه رسېږي تباه کېږي بلکل لکه څه کېږي لکه بعضې وخت بلکل چې کوم دی څه کېږي لکه تباه شي نو وایي تسر الناظرین لکه څه دی په ضمن کې مې تاسو دا خبره وکړه وړوکی ماشوم وي سړي ته خوښ راشي لکه څه څاروی وي سړي ته خوښ راشي لکه څه ونه بوټی سړي ته خوښ راشي چا سابادي کړي څه کور جوړ کړی هغه سړي ته خوښ راشي لکه څه هر څه شی چې داسې چاته پسې تعجب او حیرانتیا وشو نو فورا ما شاء الله لا قوة الا بالله وایه که نه قریبه ده چې دغه شي ته چې کوم دی څه کېږي لکه نقصان چې کوم دی څه کېږي ورسېږي خدای پیغمبر وایي دا دغه علاج دی نو داسې رنګ دی وي د دې غوا چې تک زیړ دی او چې انسان ورته ګوري نو سړي دا سترګې یخېږي لکه خوشحالېږي زړه سره خوشحالېږي په دې ونه شو ښه په دې څه دی لکه ونه شوله دی بیا وایي چې ته د خپل رب د زمونږ دپاره سوال وکړه چې څنګه ده لکه ځکه چې دا رنګونه هم بیا زیړ رنګونو کې هم بیا ډېر شی قسمونه دي لکه څه دي لکه دې کې هم قسمونه دي لکه چې په موږ باندې دا شی ګډوډ شوی ځکه دا زیړ رنګونه هم اوس ډېر دي چې په دې زیړ رنګونو کې کم قسم رنګ دی لکه ټیک ده نو ان البقره تشابه علینا موږ باندې ډېره ګډوډه شوې ده وانا ان شاء الله لمهتدون که چې الله وغوښته نو موږ به هدایت بیا مومو یعنې موږ به څه چې موږ ته ویلی کېږي که نه لکه زموږ رهنمایي به دې طرف ته وشي لکه به دا ان شاء الله یې ووایي که نه د دې د برکت ورته ورسېده که نه پته نه لګي چې د کوم حده پورې به دې مخې ته تلل لکه نو موسی علیه السلام ورته وایي چې الله پاک وایي چې دا داسې غوا ده چې لا ذلول تثیر الارض ولا تسقي الحرث چې دا نه تابع ده ذلول یو معنی علما وکړه ده چې نه تابع ده چې تابع کړی شوې ده چې دا ځمکه اړی لکه څه ده لکه دا ځمکه اړی جوتي لفظ ورته هم لیکي لکه څه کېږي لکه جوتي لفظ ورته هم لیکي نه جوتي ده چې دا ځمکه اړی لکه د ځمکې د اړولو کار یې نه دی کړی لکه ولا تسقي الحرث دا ترجمه هم کوي علما چې فصل له اوبه نه ورکوي فصل څه کوي لکه فصل نه خړوبوي دا ترجمه هم کوي چې ارټي هم نه ده چې په ارټ باندې تړلی شوي او هغه چاپېره ګرځي او بیا هغه لوټې راخیږي او هغه لوټې بیا چې کوم دی څه کېږي لکه اچولی کېږي داسې هم نه ده د دې د وجې نه دلته چې دا دوه الفاظ راغلي دي که نه چې لا ذلول تثیر الارض ولا تسقي الحرث چې نه چې کوم دی یوی کړی دی لکه او نه چې کوم دی څه کړی دی لکه ارټې تاو کړی دی مولانا اشرف علي تنوي رحمت الله علیه د دې د وجې نه ترجمه د هغې په غوایي سره کړې ده څه ده لکه نو بیا د بقره په لفظ کې چې کوم دی نو مفسرین لیکلي دي چې لفظ د بقره د دې ترجمه غوایي هم کولی شي او د دې ترجمه غوا هم کولی شي هغه ځکه غوایي ترجمه کړې ده که نه چې په عمومي طور باندې یوي چې کوم دی او دا روټون او بره وختل چې کوم دی څه کېږي په غوایانو کېږي لکه خو نه بعض ځایونو کې چې کوم دی نو په غواګانو باندې ارټونه هم کېږي او بعض ځایونه داسې دي چې په هغې کې مفسرین لیکلي دي چې په هغې کې خلک په هغې باندې یوي هم څه کوي لکه کوي پکې لکه دواړه معنی څه دي لکه صحیح دي او لوی لوی علماو چې کوم دی کړي دي
نو په دې صفت ته لکه دا کارونه نه دي کړي نو لا مسلمتن لا شیت فیها سالمه ده لکه څه ده لکه ډېره ښکلې روغه ده لکه څه مشقتونو کې نه مبتلا شوې لکه لا شیت فیها صداق پکې نشته دی صداق پکې څه دی لکه ډېره ښکلې پاکیزه او عمده چې کوم دی څه ده لکه اغوا ده دې موسی علیه السلام ته وایي د دې د ګستاخۍ ته ګوره د دې الفاظو ته ګوره قالوا الآن جئت بالحق اوس دې حق خبره وکړه ولې دا مخکینۍ خبره چې موسی علیه السلام کولې دا حق نه پیغمبر څونه خبرې چې کولې ټولې حق دي ټیک شو که نه خو د دې خو مخکې هم ډېرې بېوقوفیانې تېرې شوې که نه لکه د دې بېوقوفۍ ته وګوره اوس صحیح خبرې دې وایي اوس وکړه په حق باندې دې اوس چې کوم دی څه دي لکه راتله وکړل لکه خبره اوس ټیک شوله حالانکې خبر د ټول نه اول اسانه وه څه وه لکه اسانه وه فذبحوها بس دیو ذبح کړه دغه غوا وما کادو یفعلون او دیو نږدې نه و دې خبرې ته چې دیو دا کار کړی وی دی دې زړه نه غوښته و ګیر شو بیا څه دي لکه ګیر شو چې غوا یې کله حلاله کړه او بس هغه سیسې راواغسته او په مړي باندې وواله مفسرین لیکلي دي چې مړی الله پاک را ژوندی کړو هغوی وی دا زما قاتل دی هغه دعوې دپاره چې څوک راغلي وو لکه دعوې دپاره چې څوک راغلي وو که نه موسی علیه السلام ته یې وی زمونږ دا تره زوی چا وجلی دی او وی مونږ له ده غل پکار دی حقه باندې وی ده وجلی ده سیمه لکه وجلی سړی ګرفتار شو سړی لکه سړی ګرفتار شو نو دیو خو ګوره د دې دپاره دا کار کړی و چې مونږ ته میراث پاتې شي خو شرعي یو مسله دا ده چې کم وارث ولګېد او هغه خپل وارث قتل کړو نو د هغه په میراث کې د هغه حصه نه وي ښه صحیح لکه دا حصه نه وي لکه چا خپل پلار قتل کړو نو بیا رستو چې کوم دی د ده چې کوم جیداد او مال دی بچ ته به حصه میلاویږي نه دی قاتل ته پای کې حصه نه میلاویږي دی محروم دی شرعي قانون دا دی لکه څه دی لکه قانون دا دی نو زه په خپله باندې لاړ د خپل ژوند نه هم لاس ووینځو لکه او د کوم مال لپاره چې هغه وجلی وی هغه مال هم چې کوم دی څه دی لکه په لاس باندې رانغی او زمونږ ډېر واقعات دلته داسې دي چې د دې جدادونو دپاره څه کوي لکه خپل پلاران چې کوم دی څه کي مړه کي او بیا په دې هم نه پوهېږي چې باید د دې دپاره یې وجنمه نو دا خو زما شرعي قانون نشته غټه مسله خو دغه ده که نه مصیبت ټول دقه دی لکه که نه شرعي قانون نو بیا کېدای شي چې بیا یې وجني هم نه لګه هغوی که مړ کړم د څه لپاره یې مړ کوم لکه ما زه خو بیا د جایداد د څه کېږم لکه محرومه کېږم او بل دا ده چې زه په خپله ژوندی نه پاتې کېږم زه په خپله څه کېږم نه پاتې کېږم نو بس هغه د هغو بدل کې قصاص هم کړی شو او د هغه هر څه نه چې کوم دی څه پاتې شو لکه محروم پاتې شو نو دغه یو مسله پکې ده چې بھائی یو وارث ولګېدو او خپل بل وارث یې مړ کړو او بیا د هغه په جایداد کې هغه د هغه وارث جوړېدو نو قانون دا دی چې دی به د هغه د میراث ته چې کوم دی صحیح لکه محرومه به یې لکه او نور خو چې دا جرم څه سزایي ده وخت سره یو شرعي سزا ده یو خپل چې د وخت کوم قانون وي او هغه څنګه سزا ورله ورکوي چې د سزا نه هم چې کوم دی څه کېږي لکه نه بچ کېږي نو دا واقعه د بني اسرائیلو دې آیاتونو کریمو کې څه شوه لکه تاسو ته ذکر شو وترجمې ته وإذا یاد کې هغه وخت قال چې ویل موسی علیه السلام ته موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته د قوم نه مراد هم دقه کسان دي ښه کوم چې پسې راغلي ولګه ان الله بشک الله یأمرکم حکم کوي تاسو ته ان د دې خبرې تذبحو چې تاسو ذبح کوي بقره یو غوا قالو دی ورته وی اتتخذنا ایت منګ نسی حضوا په ټوکو سره موږ سره مسخرې کې ټوک کې په مونږ کول قال موسی علیہ السلام وته فرمایل اعوذ بالله ز پناه وړم د الله پاک سره اند دې خبرنا اكون من الجاهلین چې د جاهلان نشم لکه بیا حقیقت ټوک او مسخرې کول خو د جاهلانو کار دی د پیغمبر شان نه دی لکه قالو دعو لنا دی اوی چې سوال وکړه زموږ دپاره ربک د خپل ربنا یبین چې واضح کړي لنا موږ ته چې ما هي څنګه د دا غوا لکه قال موسی علیہ السلام ته وی انه یقول یقینا الله فرمایي چې انها یقینا دا بقره داسې غوا ده لا فارض چې نه زړه ده ولا بکر او نه ځوانه ده عوان درمیانه ده بین ذلک په میند دې کې فافعلوا پس تاسو کوئ ما هغه کار تؤمرونه چې تاسو ته حکم کولی کېږي قالو دی ورته وویل چې ادعو لنا سوال وکړه زموږ دپاره ربک د خپل ربنا یبین چې وضاحت وکړي لنا موږ ته ما لونها چې د دې رنګ څنګه دی قال موسی علیہ السلام ته فرمایل انه یقینا الله پاک یقول فرمایي چې انها یقینا دا بقره داسې غوا ده صفراء او چې زیړه ده فاقع لونها ډېر شوخته رنګ ده تسر الناظرین چې خوشحالي هغه کتونکو لره قالو دی وی چې ادعو لنا سوال وکړه زموږ دپاره ربک د خپل ربنا یبین چې بیان کړي لنا موږ ته ما هي چې څنګه د دا غوا ان البقره یقینا دا غوا چې دا تشابه علیکم باندې ګډه وډه شوې ده لکه
وإنا يقنا منغا إن شاء الله كچرتا الله وقتا لمختدون نو اے پا ہدایت پکڑے شو لگا قال موسیٰ علیہ السلام تو فرمائے انہو یقنا اللہ پاک یقولو فرمائی چے انہا بقرت یقنا دا دسی غوادا لا ذلول چے اے نا جوتی دا تثیر الارض دا چے اڑویز مکا ولا تسقن حرثا و نارتی دا چے اے خڑو بوی پسل مسلمت سالمہ دا لا شیط فیہا نشت دے اس داق پدے کے قالو دی اوے الانا وسجئتا تراغلی بالحق پا حق سرا وستی صحیح خبر ہوگا فذبحو حافظ دیو زبق راغا غوا وما کادو او دیو نو قریب دیتا چی افعالون دیو دا کار چکم دے سوے لگا ایکڑے وے یعنی بد زغلن اندہ مختا مجبور شو وی کو لگا اللہ تتبشان یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد الله قرآن سر زمونږ مینه زیاته کړي الله د قرآن پاک سره زمونږ دا مینه الله د مرګ پورې قائم او دائم وساتي الله موږ ته خپل کلام کې پوهه نصیب کړي الله موږ ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي الله موږ ته استقامت نصیب کړي الله موږ ته اخلاص نصیب کړي الله د ریا نه زموږ د حفاظت وکړي د نفس نه زموږ حفاظت وکړي د شیطان نه زموږ حفاظت وکړي خدای دې دنیا نه موږ د ایمان سره رخصت کړي او خدای دې کلام په برکت باندې زموږ ته د هر قسم روحاني او جسماني بیمارونو شفاء کامله عاجله دائمه مستمره نصیب کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين